حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د محبت تذکره کوي چې یو انسان په یو شی باندې مین شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دې ړوند او کون شي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي حبک الشیء یعمی و یسم، محبت ستا په یو شی باندې یعمیک و یسمک ړندیم تا او کړیم تا. یو سړی دی په څه باندې مین شه ته ورته د هغې ډېرې خامې وایه چې دا بد کارونه دي پکې، د هغه نه غوړ منګې جوړ شي بیا هر څه پې خویږي. یاره وي نه منم. مجنون ته به د لیلا په باره کې خلکو وی توره ده، هغه به ورته وی تاسو د مجنون په سترګو نه دي کتلي. صحابه یو صحابي راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وی د الله رسوله تا سره مې ډېره زیاته مینه ده، خپل جان مې در باندې قربان دی. نبی علیہ السلام ورته ویل لکه مه کوه ګورې نه بی وی د الله رسوله ته امر کوه مینې مجی په تاسو. نبی علیہ السلام وی ښه مخامخ پلار ولاړو وی ورشه په دا پلار دی ورمنډه کا او د سر زما جولی کې وغورځوه. خو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک آواز ورته ورسېده یو غری وال ورمنډه کو پلار یې راوپرځو. پلار یې خبر هم نه دی بچیه دا څه کې و چې پلار یې څنګه راوغورځو په سینه وله سملاسته او توره وله سر له راخلاصوله. نبی علیہ السلام آواز وکړه او صحابي راځه پرېږده. دی چې راغې د الله رسوله وی نه سر راوړم نو راځم به وی نه راشه خبره درته کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې راغې لاسونه نبوت والا لاسونه یې پې کېښودل وی مونږ چاته د پلار د سر پرې کېدو امر نه کوو. مونږ خپل سر وایو چې خپل سر د خپلو پلارانو په خپو کې کېدی. مونږ محمد داسې تعلیم ورکو لیکن ما ستا ایمان معلومو وی د الله رسوله پتا باندې د سر نه تیرم پلار پکې چا راوستی دی. هغه محبت و. نبی علیہ السلام او فرمایل حبک الشیء یعمی و یسم، محبت ستا د یو شی دا تا ړندیم او تا کڼیم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه باندې چې کله په نبی علیہ السلام ګزارونه کېده ابوبکر صدیق خپله سینه ور مخکې کړه ډېر ګزارونه وخوړده. هلکه د عربو خلکو وی ابوبکر صدیق وفات شو دومره ګزارونه یې وسکل. وی خلکو د خپونه ابوبکر صدیق راخ که په وینه باندې لت پتو د محمد د پاره پسینه باندې غشي و ګزارونه وسکل. زه وایم محبتو چې کور ته یې یوړه بېهوش او مور او پلار یې ډېر حیران دي او خفم دي ډېر حیران دي چې زمونږ بچي خو چا سره دشمنیم نشته ولې نن زما بچي په کټ باندې ابوبکر په کټ باندې د وینو لیت پیت راغې ولې مور او پلار یې اواز کو. زه وایم هغه باندې محبت د محمد غالب شو، هغه ته نور څه ښکاره کېده نه. زه وایم و چې کله راپاڅېده د عربو خلکو وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو. او چې کله هوش کې راغې چې څنګه سترګې وغړولې د سترګو غړېدو سره په خوله باندې و په زبان باندې اول لفظ چې اوزي وی اینا محمد صلی الله علیه وسلم مبارک محمد چرته د آواز یې وکړ. په وینو کې لیت پیت دی، په سترګو کې وینه را بهېدلې دي، خلکو د خپو نه راښکلې دی، ټول وینې دی، په شونډو باندې وینې پرتې دي. او زه وایم چې ژبه کولاویږي اینا محمد وایه محمد کوم ځای دی بچ دی که نه. امور ورته وایي ظالمه دا محمد څوک دی؟ دا ستا وایي زما یار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وایي زما یار دی. وایي محمد یار دی نو ای به د دنیا خلکو یاران دي. پیاله ورته نیولې ده د پیو. مور ورته وایي بچیه دا ګرم تړم پی اوسکه چې زخمونه دې ټکور شي. زویه ته خو ډېر سورې سورې شوې بچیه ستا خو چا سره دشمنیم نشته. ابوبکر صدیق ورته وایي مورې د خدای په ذات مې د قسمې تر کومې پورې چې مې دیدار محمد نه کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دیدار مې نه کړی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چهره مبارکه مې نه لیدلې. زما د خدای په ذات قسم
کمی چې دا پی په ما باندې حرام دي نس کمی زما محترم ټول سبحان الله زویم هغه محبت ړون شوی او کون شوی صرف محمد و تخکاره کېده زما محترم الله دغه کړی بس محبت نبی رسول الله او فرمایل وی حبک الشیء یعمی و یصم محبت ستا د یو شی سره تاړندی م کړی وی علامه جلال الدین رومی رحمت الله علیه په تذکره کې راځي وی د رباب اوریده د رباب شوقیان خو پکې نشته رباب څوک اوري لاس اوچت کې څوک په پټه اوري لاس اوچت کې خیر بیا واقع سبحان الله بس مونږ له داسې مجاهدین پکار دي چې بنداس وي چې جی دا کار کومه د خدای نه پټېږي نو انسان نه به څه پټ کې مړه زه یم د انسان نه یره زما خو خپله دا ایمان دی زه یم د انسان نه یره په زړه کې دا کفر ګڼم کوم انسان چې د انسان نه یریږي دا انسان کافر دی مسلمان نه دی دا خبره یاد ساته بس انسان نه به سره یې مړه بس اوچت که جي کومه دا کار سبحان الله سبحان الله وی جلال الدین رومی رحمت الله علیه با کان مولانا روم یسمع ربابا مولانا روم رحمت الله علیه با رباب اوریدو چې پیر صاحب ته وی حضرت خبر خو نه کنه مرید دی جی په لعنت شوی دی جی ربابونه اورید ته اجره کې ناسته وی ښا پیر صاحب غوسه شو جی زما شاگرد او رباب اوري زویم علامه جلال الدین رحمت الله علیه رباب ناوري د رباب په आवाज کې هغه قسم دی ماته د رباب په आवाज کې الله الله आवाज را دی قسم دی اخو عاشقانو کنه پرب او پنه بیرسه تاسو نه یادو تاسو پکې ګوره غانې وای جی مولانا روم مله داسې عاشقان پکار دي ټول سبحان الله وای شوق سره مولانا روم رحمت الله علیه باندې شکایت وشو چې جی شاګرد په اوتو بوتو سر شوی دی جی ډم شوی دی او جی رباپونه په اجرو کې اوري دغه د چې پیر صاحب غوسه راغی جلال الدین رومی رباب ته ناست و زوی مرابطه د الله سره جوړه شوې ده په رباب کې ورته د خدای اواز راته په سما باندې علما کرامو کتابونه لیکلي دي احیاء العلوم امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی احیاء العلوم امام غزالی په سما باندې چې سما اوریدل څنګه دي بعضې علما دې سره اختلاف کوي دا علمي خبرې دي دا د عوامو خبرې نه دي که څوک ځان پوهیږي نو بیا به فقیر سره کتاب شروع کوي بیا به پوهیږي دا سما نه یادېږي ګوره دا ډنګه ډوته کوم چې جي لیلا بره شوه لیلا ښکه دا نه یادېږي جي د نبي علیه السلام مبارک اشعار یادې رحمان بابا چې کوم ویلي دي که صورت د محمد نه وي پیدا کړی به خدای نه و دا دنیا واقعي خبره دا ښکلې روبۍ ده نو پیر صاحب راغې شاگرد مرید یې ونیو د ځمکې لی را خلاص کو او لاړه ته وی رزیله جي لاړه څو ورځې تېرې شوې دغه جلال الدین رومي د عشق داسې دی چې چته وته خبر حضرت مرید دی بیا رباب ته ناست دی هلته حجره کې رباب اوري ها بیا غوسه شو ورمنډه کړه جلال الدین رومي اوچت کو د ځمکې لی را خلاص کړ جلال الدین رومي رحمت الله علیه داسې انسان دی چې داسې یو درې کتابه درې جلده کې یو کتاب یې لیکلی دی یو جلد کې د ما خیال دی مثنوي مولوي په هغې باندې شرح اردو شوی مولوي معنوي ډېر علما کرامو په بیا شرح لیکلی دی دا په فارسی کې یو تفسیر لیکلی دی هغه وایي ګویا د قرآن تفسیر چې ما په دنیا کې لیکه ګویا الله به را باندې القا کوله زما سینې ته به راکوزېده او ما به لیکل سبحان الله ووایه ټول داسې تفسیر یې لیکلی دی جی په دوباره بیا आवाज وشي چې مرید دی رباب ته ناست دی راغې ونیو د ځمکې لی را خلاص که جلال الدین رومي دی چې د رباب نه نه صبرېږي په درېیمه پیره بیا مرشد ته چا आवाज وکړه حضرت راشه مرید دی بیا رباب ته ناست دی جلال الدین رومي راغې استاد یې راغې پیر صاحب یې راغې اوچت یې که ډېر زور یې وکړه خو لږ غوندې اوچت که او را خلاص یې نه که و پرېښوده وي رک شه رزیله تراله طالبان حیرانو حضرت کس ته اوچت که خو را خلاص ته نه کو دا ولې مخکې خو دوه پیره تا د ځمکې له راوویشته او دا هغه یې پرېږده دا خبرې مه کوې بس طالبانو چته پرېښوده حضرت دا خبره به کوې جي داسې د چته پرېږدمه بس چې طالبانو مجبوره که وی قسم د جلال الدین رومي چې اوله پیره کې ما اوچت که وی چې څنګه مې اوچتو د هغه روح ړومبي اسمان ته پرواز وکړه وی زما هم دومره تقوا وه زما روح هم اسمان ته پرواز وکړو اوچت کو د ځمکې له مې راخلاص کو په دویمه پیره چې ما بیا ورلم د هغه روح کې قوت و
تقوا یې ډېره وه د هغه روح څلورم اسمان ته پرواز وکړه زما روح کې م دومره طاقت و الله سره مې رابطه دومره وه چې څلورم اسمان ته مې روح پرواز وکړه اوچت مې کو د ځمکې له مې راخلاص کړه خو په درېیمه پیره چې جلال الدین رومي ما نیو قسم دی د هغه روح د عرش نه په بره باندې پرواز کړی زما روح هغومره پرواز نه کوي پرې مې ښود روح اله په بره روانې چې کله ستا تقوا ډېره زیاتی وی د محب بابا جي رحمت الله علیه په تذکره کې راځي کابل ته په اوا تللی جنازې له د اډې صاحب تاسو به دا واقع اورېدلي مې وی د هغه د تقوا په باره کې راځي وی د هغه دومره تقوا وه قسم دې زمونږ والدین خبره کوي وی په ټول عمر کې خپل اندام هم نو لیدلی قسم دی خپل اندام یې نو لیدلی دا د هغه تقوا وه مونږ خو چې متیا دی کوو 50 کرته ورته ګورو مړه قسم دی زمونږ دا زمونږ دغه دی هغه حیا وه په هغې کې دومره حیا وه چې د خپل ځان نه به م شرمېده نن چې ته متیازو ته کښېنو نو سترګې پټوه خیر دی دا تقوا ده او دا حیا ده بس وی محب بابا جي رحمت الله علیه په ټول عمر کې خپل نفس نو لیدلی خپل ځان یې نو لیدلی دا د هغه تقوا نو کابل ته به په هوا نه ته وی جلال الدین رومي استاد وی قسم دی د هغه روح عرش نه بره پرواز کړو زما تقوا دومره نه وه وی ما پرېښوده وی دغه استاد بیمار شو جلال الدین رومي ته چا وی پیر صاحب دی بیمار شوی دی دی راغې خپل پیر صاحب له بیمار پرسېله پیر صاحب ته چا وی حضرت هغه شاګرد ستا چې ربابونه به اورېده ستا بیمار پرسېله راغلی دی وی استاد خپل پیر صاحب ورته پټکې کوز که ورته وی دا جلال الدین رومي ته واچوای ورته وایي چې جلال الدینه په دا باندې خپې ږده او ماله راځه وی پټکې ورته خپل پیر صاحب غوړولی چې کله جلال الدین را روان شو پټکې اوچت که سینې پورې ونیو حضرت زه ټیک ده د رباب په مینه کې ړوند او کوڼ شوی خو دومره بې ادبه نه یم چې د خپل استاد په پټکي باندې به خپېږدم حضرت ستا پټکي خو زما دپاره د عرش نه لویه مرتبه لري حضرت اگر که ګناهګار یم زما رب سره رابطه داسې ده لیکن ستا د پټکي ګستاخي نشم کولی اگر که ما رباب اورېده حضرت زه د رباب په مینه کې دومره ړوند او کونډ یم زما دې د خدای په ذات باندې قسمي د رباب په ټنګ کې ما ته د خدای یاد یادېده زما محترم رباب ما داسې نه اورېده ما ته پکې الله الله یادېده بس حضرت ته ما ته پته ولګېده که نو خبره دې پورې کوم چې انسان په یو شی باندې یو انسان په رباب مین شو تو ته ډېر وایي جي دا خو ګانې بجانې دا خو اورېدل ناجایز دی بس هغه لیونی دی بس یو کس په چا مین شو ته ورته ډېر ووایه بهی ده کې خو ډېر عیبونه دي هغه ټول عیبونه د پټکي نبي علیه السلام وفرمایل حبک الشیء محبت ستا په یو شی باندې یعمیکا و یسمکا ړنده یم تا او کڼه یم تا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګورې الله ستا در ته راغلی دي ستا کور ته راغلی دي خدای ستا چوکاټ ته راغلی دي رب د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي خدای د خپل در نه پوره کړي چا باندې څه قسم پریشانۍ دي مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کړي الله دا کتاب د دې مجمع دپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او شفاعت ټکټ خدای وګرځوه الله مونږ ډېر عاجزان یو ډېر فقیران یو خدای په دا مجلس کې سپینګیري ناستي خدای عمر کې برکت واچوه الله ماشومان ناستي خدای باعمله عالمان او حافظان کا نوجوانان ناستي خدای تی دینداره که او د خپل ځان سره په رابطه کا الله دا کلی تر قیامت د سبا پورې خدای په اتفاق او اتحاد باندې وساتې په دا مجلس کې که قرضداري ناستي ما ته پته ده کلي کې اکثر خلک قرضداري دي خدای د قرضونو د عذاب نه وساته الله دا قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کا زمانه یې بیمار دی نیا د یې بیمار دی دعا ورته د زړونو کې خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې په دا کلي کې څومره بیماران دي ماشوم بیمار دی خدای بیماری په صحت باندې بدله کې کورونو کې بیماران دي اسپیټالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کې الله مونږ ډېر عاجز یو ډېر فقیران یو خدای ډېر خیرماران یو ستا در ته راغلي یو خدای د مونږ بل در نشته الله ستا در ته راغلي یو بل در نشته خدای په دا مجلس کې د چا زړه کې نفرتونه دي او بغضونه دي خدای په محبت او الفت باندې بدل کا الله د دې کتاب په برکت باندې دا حاضر مجمع خصوصا د حاضر مجمع او زما هغه خویندې میندې چې دا درس اوري خدای د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي او دا درس ولا خدایا د دې کلي دپاره خدای
خدایه د رحمت او د شفقت سبب خدایه وګرځې دا کلی د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدایه وساتې او پوخته زن کدنم دا کلمې په ژبه راولې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه